دا پاکستان فاست بالر محمد عامر دی چې بل ورځ د IL-T20 کې انسولډ پاتې شو په اکشن کې یوې لوبډلې موانه غشتو سموده مخکې دنه په یو انټرویو کې تاسو شو کچري IPL او PSL په یو وخت راغل نو تب کم یو لیگ کې شرکت کې تب IPL کې شرکت کې او PSL کې شرکت کې نو دا ورته وی چې زه په IPL کې شرکت کوم دا هغه محمد عامر دی چې د محمد عامر چې نن خلک پیژني نو دا پاکستان په وجه باندې پیژني چې پاکستان کرکټ بورډ دله موقع ورکا چونکه منم چې یو ښه کلاړي د سکلز ور سره په هغه وخت کې ښه بالرو خو دنه علاوه نور هم په پاکستان کې ډېر ښه بالران ګرځي چې پاکستان کرکټ بورډ موقع نه ورکوي نو څوک یې پیژنیم نه نو دله پاکستان یو پہچان ورکړو خاطر بیا انټرنیشنل کرکټ نه په دې وجه ډېر زر ریټایرمنټ واغښتو چې د ویز لیګ کرکټ کوما په انټرنیشنل کرکټ کې چې کله ته د خپل ملک د طرف گیم کې نو تخپل بورډ سره په سنټرل کانټریکټ کې نو بورډ چې خوخه ویتا لیګ ته پریدیو چې د بورډ خوخه نه نو تا لیګونو ته نه پریدي او نن سوا پیسې چې کومه دا هغه په دغه لیګونو کرکټو کې دا په دغه لیګونو کې کلاډیان ډېر غټه پیسې ګټي دومره پیسې هغه خپل کرکټ بورډ نه په یو کال کې نشي ګټلې څومره چې هغه د درو لیګونو نه په یو کال کې ګټي بلکې زیاته ته ګټي نو ځکه هر کلاډي لیګ ته پریفر ورکوي نو دوه هم په 2019 کې ریټایرمنټ ایشتله او وجه دا خولې و چې په ډریسینګ روم کې وکار یونس او منیجمنت ما سره رویه ټیک نه نو په دې وجه زه ریټایرمنټ اخلم په 2023 کې چې کله 2024 کم T20 ورلد کپ نو دا سړی بیا پاکستان منیجمنت سره ملاو شو خپل ریټایرمنټ واپس واغشتو او T20 ورلد کپ 2024 د لپاره بیا پاکستان ټیم تراو چې څه ټیم ورلد کپ ختم شو هغه نه پس د دوباره ریټایرمنټ اعلان وکړو او د واپس لیګ کرکټ ته مخه کا چونکه هغه ټایم دا باندې جوړه کا چې پاکستان کرکټ بورډ ما سره رابطه نه کده ورلد کپ نه پس او په ورلد کپ کې سمیچونه دا سوچ هغه موږ د محمد عامر او د اماد وسیم په وجه بایللو د انډیا خلاف میچ موږ د اماد وسیم په وجه بایللو د USA خلاف میچ موږ د محمد عامر او د حارث رؤف په وجه باندې بایللو چې حارث رؤف اخره ور کې 15 رنز ډیفند نکړ او بیا محمد عامر په سوپر اور کې 18 رنز ورکړل په یو داسې پیج باندې چې پاغي بيخي بیټینګ نه کېدو خیر اوس په IL-T20 کې د انسولډ پاتې شو چې د بیس قیمت چې کومه لکه بیس قیمت داسې وي چې د کلاړي او سٹارټینګ قیمت وي د بیس قیمت $80,000 چې د چا په بیس قیمت هم نه دیشتلې لکه چې یو کلاړي وي کنه چې یو کلاړي وي خو کلاړي وي نو داغه چې بیس قیمت $80,000 وي نو بیا ورپسې بل ټیم را پاتې چې زه په 1 لک اخلم بل ورپسې را پاتې چې زه په $1,20,000 اخلم بل ورپسې را پاتې چې زه په $1.5 لک اخلم بل ورپسې را پاتې چې زه په $2 لک اخلم نو دا کلاړي د بیس قیمت نه قیمت ډیر بروخیږي خدا امیر چې کم دی چې په بیس قیمت باندې هم نه دی اغشتلې او سموده مخکې د وی چې زه کچري IPL او PSL په یو وخت شو نو زه به IPL لا پریفر کوم او په دې لیګ کې IL-T20 کې سلور لوبډلې دا سری چې داغي اونران انډین دي نو هغه انډین هم دې پک نکو چونکه د چې کم هوپ ته امید دي نو هغه امید د دار او د ما خیال او خواهشم داوي چې زه په IPL کې لوب وکم IPL کې بدله لوب د ډېر زر الیجیبل شي ځکه دله به د انګلند نېشنلټي ملو شي نو بیا به د IPL هم کول شي لکه دینه مخکې د پاکستان کې لړی اظهر محمود سره هم د IPL هغه IPL کول چې د نور پاکستانو باندې بینو خو هغه د انګلند په نېشنلټي باندې IPL کول اظهر محمود نو زده به هم د انګلند نېشنلټي والی چې د وشت انګلند نېشنلټي اشتلو نه بس پزه IPL لپاره الیجیبل شمه او که PSL او IPL په یو وخت راغل نو زه به IPL پریفر کوم خو اوس سټډي فارم دومره خراب روان دي چې هغه IL-T20 کم چې د دوبۍ انټرنیشنل لیګ T20 دی پاره کې هم د پک نه کړل شو چونکه دا لیګ چې کوم دی دام کې لاړیانو لا اچھا خاصه ښه پیسې ورکړي نو د محمد عامر او د محمد عامر او د اماد وسیمو خراب روانه دي ضرورت چې څومره هم فیز دي په ویډیو خپنه شي ځکه چې کم انفارمیشن مې در سره شریک کولو د تاسو د حواله سره دا کمنټ لازمي وکړئ